بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف بسلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د الف والا قانون ذکر کو. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې د الف نه په مخ کې حرف باندې به د همیشه د فاره فتحه وي. نو چې کله هم د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه نه وه بلکې ضمه وه، نو دغه الف دا به مونږه په وو سره بدلو، او که د الف نه په مخ کې حرف باندې کسره وه نو دغه الف دا به مونږه په یا سره بدلو. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه کچری د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه نه وه بلکې د الف نه په مخ کې حرف باندې چې کوم حرکت دی هغه د الف مخالف و، نو کچری ضمه وه نو الف به مونږه په وو سره بدلو، او کچری کسره وه نو الف به مونږه په یا سره بدلو. مثلا مونږه د ضاربه نه ماضی مجهول جوړو، نو ماضی مجهول قانون د مخکې مونږ په تفصیل سره ذکر کړی دی چې اخرنی حرف دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو، او د هغې نه مخکې چې کوم حرف دی مونږ به دې له کسره ورکو، او د دې نه علاوه چې څونه متحرک حروف دي نو مونږ به هغې له ضمه ورکو. نو کله چې مونږه د ضاربه نه ماضی مجهول جوړاو نو کله چې مونږه ضاد له ضمه ورکړه نو اوس دلته د الف نه مخکې ضمه راله، او د الف نه مخکې ضمه دا د الف موافق نه ده بلکې مخالف ده. لہذا دغه الف دا به مونږه په وو سره بدل کو، ځکه چې د ضمې موافق حرف علت دا وو دی. نو د ضاربه نه مونږ سره جوړ شو ضوربه. او د یا مثال دا دی چې کله مونږه د مضراب نه جمع اقصا جوړو، او ان شاء الله تعالی د جمع اقصا د جوړولو قانون دا به مونږه په آینده درس کې په تفصیل سره ذکر کوو. دلته مختصرا دا چې د کومې کلمې نه مونږه جمع اقصا جوړو نو د هغې کلمې کوم لومبي 2 حرفونه دي مونږ به هغې له فتحه ورکو. په دریم ځای کې به مونږه الف د جمع اقصا کوم علامت دی هغه راوړو. که تدې نه بعد یو حرف یعنی مشدد حرف نو هغه به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو. که 2 حرفونه نو لومبي حرف له به مونږه کسره ورکو، او دویم حرف به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو. او که 3 حرفونه نو لومبي حرف له به مونږه کسره ورکو، او دویم حرف دا به مونږه په یای ساکنې سره بدل کو، او دریم حرف دا به مونږه په خپل حالت باندې پریږدو. نو مونږه د مضراب نه جمع اقصا جوړو، نو ته دغې قاعدې موافق لومبي 2 حرفونو له مونږه فتحې ورکړې، او په دریم ځای کې مونږه الف راوړ، نو مونږ سره موضوع جوړ شو. اوس د دې نه بعد بعد 3 حرفونه دي، یو را ده، بل الف دی، بل با ده. نو مونږه دا ویلو کچری د الف نه بعد 3 حرفونه نو لومبي حرف له به مونږه کسره ورکو. نو چې کله مونږه کسره را له ورکړه نو اوس د دې نه بعد یو الف دی او بل با ده. نو د الف نه په مخ کې حرف باندې یعنی پارا باندې کسره راله، او دا د الف موافق نه ده بلکې مخالف دی. لہذا الف به مونږه په یا سره بدل کو، ځکه چې د کسرې موافق حرف علت دا یا دی. نو مونږ سره د مضراب نه جوړ شو مضاریبو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.